سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. درود شریف پشوق وائے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما عزت مندرونو، ستاسو په دې جمعات کې نن د قرآن شریف د تفسیر او د ترجمه ختم دی. دا محنت او خواري محترم رور جناب مولانا محمد اشفاق صاحب کړی دا، او دا الحمدنا تر سورہ اخلاص پورې د قرآن شریف تفسیر یې کړی. د قرآن شریف تفسیر ډېر ضروري شی دی. مونږ خلکو د الله قرآن له توجه نه ده ورکړې. کومه توجه چې مونږ دنیا له ورکړې ده هغه مونږ خدای له نه ده ورکړې. خفه کېږو بله. دا قرآن شریف خو د الله یو خط دی او مونږ ته یې رالېږلی دی. لکه د یو سړي پلار وي په سعودي کې او دلته دوی ته یو خط راولېږي او په هغې کې ورته لیکلي چې بچې ماله سپلی راولېږه، ماله جامې راولېږه. دی هغه خط راوالي او سنبالي کېږي، لفافه کې بند کړي، کپړه کې بند کړي او خوشبو پې پورې ګالمانۍ کې کېږي. او دی وایي دا مې د پلار د لاس خط دی، کله یې رالي ښکلی یې خو دننه یې ونه ګوري. چې 2 کاله پس او 3 کاله پس یې پلار راشي، دنه تپوس وکړي بچې زما خط راغلی او بابا څه دې وکړل؟ بابا هغه خو ما ځان سره سنبالې ښه دی، ډېر عزت مې کړی دی، الماری کې محفوظ پروت دی، کله یې راتلم ښکلو مې هم. نو دا قمقل بچی دی، دا خیال نه دی. پلار به ورته وایي چې ساده سړي هغې کې خو زما سپلی پکار وي، زما جامې پکار وي، زما پیسې پکار وي، ما تا نه غوښتې وي. نو که تا له اردو درتله نو په خپله به دې کتلی او که نه نو بل چا به دې ویلي وي چې دا خط ماته پړو که دی کې څه دی. دقه رنګې د قرآن شریف د الله خط دی او مونږ ته یې رالېږلی او په څومره لوی عزت یې رالېږلی دی د حضرت جبریل علیه السلام په واسطه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. او بیا حضور پاک مبارک دا خط باندې صحابه پوی کړي چې الله دا غواړي، سره دې نه چې هغه عربو او په یو یو ټکي بیا پوی کړي دي. صحابه خپل شاګردان، هغوی خپل شاګردان مستقل د قیامت پر ورځ به الله د دې تپوس کوي. ما خو قرآن شریف د یو مکتوب خط په ذریعه بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ ما در لېږلی و. تا څه کړي دي؟ که په عربی پوهېدې نو په خپله وګوره، که نه پوهېږې ملا صاحب نه، عالم صاحب نه تپوس وکړه چې ما په دې پوه کړه چې دې کې الله څه غوښتي دي. قسم دې مونږ دا توجه چې رښتیا خبرې قرآن شریف نه ده ورکړې. مونږ سره د دنیا د دې زندګۍ ډېر غم دی. دی له مونږ موټر الو، دی له مونږ بنګله جوړو، دی له مونږ بلډینګ او دی له مونږ بینک بیلنس برابرو، دی له مونږ کارخانې جوړو، دی له مونږ پټي جوړو، دی له مونږ تجارت کوو چې دا ژوند هم ښایسته شي. لیکن مرګ نه پس چې هغه کم نه ختمېدو والا زندګي ده هغې له مونږ اړو توجه نه ده ورکړې. ماشوم نه سکول کې سار استاد تپوس کوي دا ټیوشن ولا نیسئ، ولې استاد جي به رانه تپوس کوي یا فیل نشي. څومره خواري ورسره کوي. امتحان کې نمبر کمیوان لري، پیل پاس خو وروسته خبره، لیکن د قیامت پر ورځ چې د کوم امتحان دی زموږ د هغې پیل پاس بیا دلته خو چې پیل شي نو سپلیمنټري امتحان به ورکړي
چې هغې کې هم پیل شي دا سکول نه صحیح ځان نه به تجارت شروع کړم لیکن که د قیامت په ورځ په هغه امتحان کې پیل شو نو بیا به څه کوم د امتحان له څونه ټیوشن یې څومره تیاری لیکن د قیامت د ورځې امتحان له موږ هېڅ تیاری ونه کوي سړی چې سعودي ته ځي انګلینډ ته ځي څومره تیاری سفر لپاره یو نه تپوس بل نه ویزه به څنګه کرنسي څونه پکار ده هلته به هوټل کې کوم ځای قیام کوم څونه خواري کوي لیکن د آخرت په سفر موږ روان یو دا تپوس موږ ونه کړي چې قبر کې به څه کېږي هغې له څوک آخرت کې به څه کېږي هغې له څوک زمانونو نن خو دا تفسیر ختم شو خو دوباره بیا مولانا صاحب ته ویل چې دوباره بیا شروع او بیا ورته کښېنئ که لفظي ترجمه ذهن زده نه کې پوره تفسیر زده نه کې څه خو به زده کې که دونه خو به راته پته ولګي چې رب العالمین په دې قرآن شریف کې موږ نه څه غواړي چې دا مو نشي دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک یو ساعت یو منټ ته وایي یاره زه به ته ګینټه والم ځه حالانکه عربی کې ساعت وقت ته وایي لږ وقت ته وایي خو زه به ووایم چې نیمه ګنټه چې څوک قرآن زده کړي یا وښایي د زده کوونکي ته او ښودونکي ته به الله پاک په دې د 24 ګنټو نفل و عبادت و ثواب ورکړي 24 ګنټې نفل عبادت څوک کولی شي او رسول الله مبارک فرمایي چې د علم په طلب کې کوم سړی مړ شو ته خو علم ته طلب کې ستا په ذهن کې سوچي چې که خیر ماښام یا ماسخوتن به زه بیا زموږ ترجمه به زده کوم د علم طلب دی د قرآن نه لوی علم بل نشته رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د علم په طلب کې مړ شو اگر که په خپل کور کټ پوزي کې ولې مړ نه شي دله به الله د شهادت اجر ورکړي تاسو د تفسیر او د ترجمې په دوران کې که د دې درس دورې تفسیر کم ملګري په خپل کټ پوزي کې هسپتال کې مړه دي د پیغمبر مبارک د وینا مطابق به هغه له خدای شهادت اجر ورکړي څومره لوی اجر ورکړي د الله سره ستا یو جوړ پیدا شو یو نسبت پیدا شو نو دا خبرې مې دې پورې وکړې چې چا تفسیر کې شرکت کړ چې هغه خوشحاله شي چې الحمدلله موږ باندې خدای لوی کرم او لوی فضل چا یو ورځ شرکت کړي چا یو میاشت شرکت کړي چا لږ هم کړي انشاءالله الله به اجر ورکوي او دوباره بیا انشاءالله شروع کړي بالکل مستقل شروع کړي ځان له تفاسیر د اردو والے په ټولو کې ښکلی تفسیر معارف القرآن دی د مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه یو بل معرف القرآن دی د مولانا ادریس کا دهلوي رحمت الله علیه پښتو کې وشته الحمدلله ځان له والی د ورځې لږ داسې یو سپاره یو صفه نیمه صفه هغه ګورئ اردو کې تفسیر عثماني شته مختصر په دې قرآن شریفونو د پاسه هغه لږ ګورئ بیان القرآن دی د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه هغه ګورئ مولانا صاحب ته بیا هم زما درخواست دی چې دوباره شروع وکړي او تاسو چې څومره ناست یې په خپله هم نور ملګري ځان سره کښېنوئ انشاءالله دا به ستاسو دپاره د دنیا هم کامیابي وي الله به خوشحاله د الله د کتاب سره نسبت او د آخرت هم خوشحاله دا دوه صورتونه یې رونو طالبانو له خو موږ په دې کې ډېر اوږد بحث کوو هغه په عربي هم پوهېږي او د عربۍ په قاعدو هم پوهېږي نو تاسو له هغه اوږد بحث نه کوو مختصر د دې دواړو صورتونو ترجمه درته کوم مختصر او د دې متعلق ضروري او څو خبرې دي هغه راته ذکر کوم نور هغه د طالبانو چې کومې اوږدې خبرې دي او د ربط خبرې دي یا صرفي نحوي د بلاغت کم تحقیق دی نو هغې باندې به نه تاسو پوه شئ او نه څه فایده رسوي مختصر دا دواړه صورتونه ولې نازل شو کله نازل شو دا په مکه مکرمه کې نازل شوی دی حضور پاک مبارک یو ځل حضرت جبریل علیه السلام ته شکایت وکړه ان عفریت من الجن یکیدنی یو سرکشه پیری د ما ته سکیمونه سازشونه جوړوي نو حضرت جبریل علیه السلام د رب العالمین نه دا دواړه صورتونه راوړل چې د دې دواړو صورتونو تلاوت کوه نو د سرکشه پیریانو د سکیمونو او سازشونو نه به د الله په حفاظت کې ساتي ګوره دا د سرکشه پیری د سرکشه شیطان د هغې دم شو بس
نن سبا هم ډېر خلک وایي موږ د شیطانانو نه تنګ یو او موږ د پیریانو نه تنګ یو د دې نه بهترین دم بل نشته دا دواړه صورتونه چې څوک سحر لولي او ماخام ماسخوتن یې لولي دې سره دوه صورتونه نور هم په احادیثو کې شته یو سوره اخلاص قل هو الله احد صورت او یو قل یا ایها الکافرون 4 قل ورته وایي دا 4 قل صورتونه هر سال لولئ په لاسونو چوپ کوئ لاس په ځان راکاږئ چې کوم ځای پورې لاس رسي او ماسخوتن چې څملئ په لاسونو چوپ کوئ او په ټول وجود دا لاس راکاږئ د دې فایده به دی چې د شیطانانو او د پیریانو نه به خدای پاک په حفظ و امان کې ساتي دې نه ښه دم بل نشته کم دم چې الله پاک خپل مبارک پیغمبر ته ښودلی د هغې نه ښه بل دم کم دی ډېر خلک وي پیریان دي او شیطانان دي بعضې بیماری د شیطانانو د وجې نه پیدا کېږي شیطان د سړي په زخمونو کې لاړې توکي شیطان بعضې وخت کې د انسان چې بسم الله ونه وی خوراک کې څښا ګوتې وی د هغې نه دا څښا بیماری کینسر او دا نور د هغې د لاسه هیپیټایټس دا څښا بیماری د هغې نه پیدا کېږي نو دا ستاسو دپاره یوه خبره شوه چې سارم او ماسخوتن هم دا 4 صورتونه به لولئ په لاس به چوپ کوئ په ټول وجود راکاږئ ټول پې 3 منټه نه لګي هم به د شیطانانو د سکیمونو نه د هغوی د ټچنګ نه او د هغوی د تکلیف نه خلاص شئ او هم د پیریانو دا دم شو بیا چې کله حضور پاک مبارک مدینه منورې ته تشریف یوړ په سن 7 هجري محرم کې خیبر فتح شو یهودیان د مسلمانانو ازلي دشمنان دي دا چېرته د مسلمان دوست نشي کېدی یهود دی د پیغمبر علیه السلام خلاف په جوړه کې چې ورسره یې جوړه کړې وه یو سازش نه څو سازشونه وکړل او په هغه خدای پاک په هغې کې دوی ناکام کړل یو ځل دوی په رسول الله مبارک د میچنې پل راغورځو د کوټې نه حضور پاک جبریل علیه السلام خبر کو الله ته بچ غزوه خندق کې دوی ډېر لوی چال چلولی او د مسلمان خلاف د دنیا کافر را جمع کړي په مدینې حمله وکړه هغه د سکیم د دوی خدای ناکام غزوه احد کې دوی د مسلمان خلاف ډېر لوی نقصان جوړ کړی خدای مسلمان بچ کړ اخیری او چال استعمال کړ چې په مدینه منوره کې یو منافق و لبیدي نوم د پلار نوم یې اعصم بنو زریق یو قبیله را د هغې اوسېدونکي هغه له یې اشرفۍ ورکړې هم په خپله جادوګرو او لوڼه یې جادوګرې کوټګرې وې وی ته په پیغمبر علیه السلام جادو کا که په دې جادو کې دې مونږ خلاص شو چې ته منافق و منافق دې ته وایي چې خپل لمونځ به م کوي کلمه به م وایي خو دړه نه به دین نه منلې دړه نه اسلام نه منلې دړه نه د پیغمبر مینه او د پیغمبر طاقت نه منلې دې ته منافق وایي ده به باقاعده پیغمبر علیه السلام سره لمونځ کوه ناستو دړه نه حضور پاک نو منلې چې په پیغمبر جادو کې هغه د تکلیف او ضرر ورکوي دا د کوم دی نه مسلمان کېدی شي هغه په څه طریقه د حضور پاک مبارک د سر ویښته پیدا کړه سر چې بنده ګومنځوي دا ویښته پکې ولي یو غلامو یا یو وینځه و هغې له پیسې ورکړې وی زما د پیغمبر علیه السلام د سر ویښته په کار دي او د ګومنځې غاښې چې هغه پې سر ګومنځوي دا برکت له زما په کار دی تاله پیسې درکړم دا به ما سره برکت وي د حضور پاک ګوره دونه هوښیار هغه وی ډېره ښه ده سر یې چې ګومنځاو هغه ویښته د حضور پاک او ګومن ماته وه د هغې غاښې دی راواغېشتله ونه یې ورکړه هغې د سپېره بچي په هغې په پیغمبر علیه السلام جادو او کوړه وکړه او هغې ویښتو مبارک ولې 11 غوټې ورکړې او د ګنډلو ستنې پکې ومنډلې او د شمې د امو مې تې تاو کړی او د حضور پاک دا ګومنځې غاښې پکې ومنډلې او د دې کجورې په دې سر کې د کجوره کې یو نري او څه پکې ښځې وي د نر کجورې د سر کې یو پوزکې شانتي دا غونچک پکې بند دي چې غونچک کولو شي د هغه تې لر شي د هغې هغه پوزکې هغه غاړې راواغېشتې هغې تې تاو کړې او د حضور پاک په شکل یو بوډاګې جوړ کړ د موم ونه او په مدینه منوره کې یو کوي بیرې د اروان د هغه کوي د پاسه پخوا به د کوي غاړې سره یو تیږه پرته وه خلکو به پې بورقۍ ښوده د هغې تیږې لاندې د جادو ښخ پاکوله
پر رسول الله مبارک د هغې اثرات شروع شو داسې اثرات و چې یو کار به یې کړی او ير به یې دا مې نه دی کړی یا یو کار به یې نو کړی او ير به وي دا مې جوړ کړی دی وجود یې انخطې وجود یې درونو ستړی به وجود یې نور دې درمیان کې حضور پاک مبارک خپل جهادونه هم کړي دي منځ یې هم کړی دی سفر یې هم کړی دی او دې درمیان کې صحابو ته خپل درسونه او دعوت او تبلیغ هم کړی دی اعمال یې نه دي پرېښي وجود به ستړی و انخطې بخاری شریف کې راځي چې الله ته سوالونه وکړل دعا مسلم شریف کې راځي خدای ته سوالونه وکړل چې یا الله زما وجود خو څه بل شان دی ما نه خو هېڅ کار نه کېږي وجود مې انخطې دی ستړی نو الله پاک دوه فرشتې راولېږلې حضور پاک ودو یو فرشته سر ته کېناسته او بله خپو ته یو جبریل علیه السلام او یو میکائیل علیه السلام رونو د پیغمبر خوب وحی وي زموږ په شان نه د پیغمبر سترګې اوده وي او زړه یې بیدار زموږ خو زړه هم غافلي په خوب کې او سترګې هم غافلي نو دا یو فرشته دی بل نه تپوس کوي په دې سړي څه چل شوی او ورته وایي د باندې سحر شوی وی چا پې کړی دی وی لبید او د هغه لوڼو پې کړی دی وی په څه کې کړی دی وی د دې د سر مبارک په ویښتو کې او د ګومن د غاښو کې او دا ستنې د ګنډلو پکې منډلې دي کوم ځای دا جادو خښ کړی دی دا په بیر ذی اروان کوی کې دا جادو په څه ختمېږي ما بله فرشته ورته وایي وی دا په دې دوه صورتونو قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس چې حضور پاک راویښ شو نو دا ورته هر څه معلوم شو نو عایشې بیبي ته وفرمایل وی عایشې ما له خدای پاک د خپلې بیمارۍ علاج راکړه دقسې دوه فرشتې وه ما ته یې وویل ګوره مکه کې نازل و چې دا د سرکشه پیریانو دپاره دم دی دلته یې ورته وښوله چې عمدات دارو دا د سحر او د کوډې دپاره هم دی نو حضور پاک مبارک ته خوب کې کوي خوله وی چې ورلم دا د بخاری شریف حدیث چې ورلم د کوي دا غتیګه مې لرې کړه هغه صحابه سره جادوی راوایسته هغه پوزکې هم ترې لرې کړه د کجورې د سر او عمو مې هم ترې وغورځول نو پکې د سر مبارک ویښته راووتل 11 غوټې یې ورکړې او د ګنډلو ستنې او د ګومنځ د حضور پاک د ګومنځ غاښې پکې دي نو چې ویښته له څوک غټه ورکړي څوک یې پردې نه شي چې رسول الله مبارک به یو آیات وی قل اعوذ برب الفلق او چوف به یې کړې نو غوټه به کولی شو من شر ما خلق چې دویم آیت یې وی نو دویمه غوټه کولی شوه نو اتفاقا د دې دواړو صورتونو 11 آیتونه دي غوټې ټولې کولی شو نو واپس کور ته راغی نو بی عایشې ته الوي وی عایشې که هغه باغ دې لیدلی و چې د دې کوي په غاړه کوم باغ و ډېر سپېره د هغې د کجورو دا سر کأن رؤوسها رؤوس الشیاطین ډېر سپېره سرونه او که هغه کوي دې لیدلی وي کوم سره چې دا کوډه ښخه وه نو اوبې داسې وې لکه نکریزې چې بنده خشتي کوي او ټینګې اوبوی کوي ټول علما د دې نه معلوموي چې د سحر او د جادو اثر په نباتات او په جمادات هم ورې کېږي کم کور کې چې څوک جادو په چاو کې او خښ کړي نو د هغې انسانان هم سپېره شي د هغه کور په کاڼو بوټو باندې د هغې اثرات دي په مال او دولت خو یې څه کې چې په ماشومان او په ښځو د هغې اثرات دي او کوډ او جادو بلکل رښتیا دی او حق دی سحر بلکل شته دی او ساحران هم شته خو چې څوک په چا سحر کوي دا ډېر ظالم سړی دی بعضې وخت کې د کفر الفاظ پکې لیکي که جادو کې چا د کفر الفاظ استعمال کړل کافر شو او د کفر الفاظ که نه وي ما اورېدلي دي یو سړي به جادو کوه هغه به بعضې الفاظ لیکل د قرآن شریف الاوړې به یې لیکل او ابه پس لیکل توبه مې دی خدای توبه مې دی ابه د خرې په متیازو لیکل خطرناک جادوګر دا ما اورېدلي پوره مې اورېدلي یو علاقه کې اوس مړ شوی دی مردار دی او چې څه به د هغه کوم مرګ په هغه خدای راوستو اوهو
د هغه باندې کینسر په آخره کې ولګېد غوښې څښا شوې یو چغه به اسمان پورې واله نه چې هسپتال کې پرېښوده نو بچو په کور کې پرېښوده بچي یې خلکو پسې ګرځېدل چې زما د پلار نه راسا به په کومه طریقه وو داسې په خطرناک مرګ خدای پاک مردار مسلمان ته ضرر رسوي د ښځې خاوند په منځ کې روانه پیدا کړې ظالمه د بچو د پلار په منځ کې روانه پیدا کړې د پیسو دپاره په خلکو سې قسم دې داسې ساحران سحر کوي چې جنۍ د کور وباسي دونه خطرناک شی دی دا په بنګلادیش کې ډېر دا په مصر کې مثل د مصر ته تلې مصر کې اوس بادشاهانو په پابندي لګولې ده په دې ساحرانو هغه د یوسف علیه السلام د موسی علیه السلام د زمانې سحر کړو دونه خطرناک ساحرانو ماته یو سړي په مصر کې وې چې دومره خطرناک ساحران چې سړي ته داسې وګوري سړی قابو کړي دقسې به ورته وګوري ته به ورته بق بق ګورې تا ته به لاس اشاره درکړي چې ته کم خوا ساحر کم خوالي سړی به ورپسې ځي داسې تابع کړي ځنګل ته یې بوځي جیب والا وړټوي پیسې ته والي مخ والا بل خوا کې اشاره ورکړي بیا را روان شي چې کور ته راورسي په ځان پېښ شي داسې ساحر دا خطرناک شی دی لیکن علاج یې سره دا دواړه صورتونه هېچا پسې مه ګرځئ معاملانو پسې ګرځئ او مسکوټګرو پسې ګرځئ او متاویزګرو پسې ګرځئ کم دم چې الله رسول الله مبارک ته ښولی دی تاسو نه تپوس کوم هغې نه ښه دم کیدی شي او د قرآن دم تاسو ته خو ما داسې نسخه وښوله د رسول الله مبارک دا څلور صورتونه قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا د پیغمبر مبارک معمولو هره شپه به یې په لاسو لوستل چوپ کول به لاس به په ځان راښکل عایشه بیبي فرمایي چې کله د بیماري و د وفات نو دی ویلي نه شو نو ما به وی خو لاس به مې د حضور پاک استعمالو د هغه په لاس به مې چوپ کړل او د هغه لاس مې په هغه راښکل دا ټول کوي ښه نن نه پس دا معمول کې زنانو ته مو وایه ماشومان چې کوم پوهېږي هغې ته مو وایه سار وایه په لاس چوپ کوئ دقسې ټول وجود راکاږي ماسخوتن چې وده کېږي دا په لاس چوپ کوئ په ټول وجود راکاږي کوړې نه به خلاص جادو نه خلاص سحر نه خلاص شیطان نه خلاص پیریانو نه خلاص یو څیز په ذهن کې واچوئ چې په روحاني اسبابو کې یقین ډېر ضروري وي کلک یقین ساتئ چې انشاءالله دا داسې دم دی چې په دې به خدای ما ساتي دمونه خو ثابت دی حضور پاک نه دی چوی حضرت حسن او حضرت حسین به راوستل او ورته یې ویل دلته راشئ بچې وعیذکما بکلمات الله التامه من کل شیء وهام وعین لامه او چپ پې کړې وی بچې وی په دې ابراهیم علیه السلام خپل زامن اسماعیل او اسحاق دم کړي او چې څوک بنا جوړه شو نو رسول الله مبارک به څه چل وکړ ګوته مبارکه به په لاړو لمده کړله او د مدینې په ځمکه به یې راښکه او د مریض په تندي به یې راښکه مریض ده د مریض په تندي به یې راښکه څه به یې وی بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفي سقيمنا بإذن ربنا بسم الله دا خدای په نوم دې دمو خوره د مدینې لاړه زما او تا پې دمو د هر مرض نه دمو خو شفا به الله درکوي لکه به دا سوچ کوئ چې شفا ورکوونکی څوک دی ډاکټر به د علاج کوي خو الله که دې جوړ کړي په خپله ولې بیا مري طبیب او حکیم به د علاج کوي خو جوړولی دی نشي دمګرې به در باندې دم اچي خو دم د جوړولی نشي دا اسباب دي دې کې شفا څوک اچوي ووایه شوق سره ووایه الله واچي دا به عقیده سره یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی حضور پاک ته وی تشتکی بیماری وی او وی دم دې کم علی ارقیکا وی ولې نه وی بسم الله ارقیک من کل داء یؤذیک الله یشفیک دا الله په نوم دې دموم د هر مرض نه دموم شفا به الله درکوي عقیده به دا ساتو چې جوړونکی د الله ذات دی دا صرف سبب د اوبه زه څکم خو د دې اوبو نه چې وجود ته کم طاقت رسیږي زما په اختیار کې نه دی هغه د الله په اختیار کې دی
ډوډۍ به خورم خو چې د ډوډۍ نه وجود ته کم طاقت رسېږي هغه د الله په اختیار کې دی هغه زما په اختیار کې نه دکان به زه کوم خو د دکان نه چې کومه ګټه ده هغه زما په اختیار کې نه ده کله به ګاهک راشي او کله به رانشي نظام د الله په لاس کې دی دا زموږ ایمان دی او دا نور هر څه ټول د اسبابو په درجه کې دي نو دا د سحر د جادو دم شو نو عایشې بیبي حضور پاک ته وایي وی د الله رسوله چا چې دا کوډه کړې ده نو تحقیق نه کوو چې دا خلک معلوم کو سزا ونه ورکړو حضور پاکو فرمایل وی عایشې زه اسم خدای پاک جوړ کړم نو د خدای مخلوق ته ولې ضرر ورسو ماشاءالله قسم دی حضور پاک له خدای پاک ډېر ښکلي خوی ورکړ خشته خوی دا دم شو اوس به راشو د دې مختصره ترجمه ودته قل اوایه ای محبوبه موږ تاسو ته وایي قل اوایه ای د قرآن لوستونکیه اعوذ پناه نیسم برب الفلق په رب د سبا زمونږ دا طالبان دلته په موږ سوال کوي چې الله خو یوازې د سبا رب نه دی د بیګا د مازدیګر د ماښام هم دی نو دا فلق یې ولې ذکر که سبا وی دې کې الله پاک اشاره کوي پیغمبر علیه السلام ته چې څنګه سبا راوخیږي رڼا شي او تیاره ختمه شي دقه رنګې به خدای پاک د پیریانو د شیطانانو د سکیمونو تیاره ختمه کړي د امن رڼا به راولي د کوډې او د جادو د بیمارۍ تیاره به ختم شي د صحت رڼا به راشي د امت نه به د ګمراهۍ او د کفر تیاره ختمه شي او د ایمان او د هدایت رڼا به راشي ما یوه شو دویم دا چې د سبا تخصیص یې په دې وجه وکړو چې دې سره لوی انقلاب راځي رونو تیاره ختمه شي او رڼا دومره رڼا قسم دی که ته په ډیمونو پیدا کړې کومه چې خدای پاک په سبا راخېجولو باندې پیدا کړي د خدای لوی قدرت معلوم شو لوی قدرت ښکاره شو یوازې دا نه چې تیاره ختمه شوه رڼا راغله تیاره ختمه شوه رڼا راغله یوه موسمونه بدل شو د شپې جدا موسم د ورځې جدا موسم په دې حیواناتو کې لوی انقلاب راځي بعضې حیوانات د شپې ویښي نو دوی وده شي دروازې لکه خاپیرکان وغیره او بعضې شپې ودي دروازې بیدار شي په دې اونو کې مې انقلاب راځي دې باټني والانو ته پوښتنه وکړئ که نه دا اونې دروازې اکسیجن را پرېږدي دا بل ګیس خوري او د شپې اکسیجن ځان ته راکاږي او دا کاربن ډای اکساید را پرېږدي دا لوی انقلاب راځي یوازې دا نه د شپې په دې سمندر دریاب کې مدجزر کېږي د سپومۍ په رڼا باندې دې سره هواګانې پیدا کېږي دې سره په دریاب کې دننه اکسیجن پیدا کېږي کبانو ته پکې خود اکسیجن پیدا کړي ځکه فنا او مولانا روم صاحب رحمت الله علیه وی دا وخت مبارک دی نو ځکه یې ذکر کړي څنګه مبارک وی دې وخت کې خدای پاک بندګانو ته درې اوازونه کوي یو دا آواز کوي چې هل من مستغفر فاغفر له یا فاغفر له څوک بخښنه غوښتونکی شته چې وی بخم څوک سوال کوونکی شته چې زه ولې سوال قبول کم شته څوک چې ما نه وغواړي زه ورکړم دا الله دا آواز کوي او هغه یو عجیبه مثال ورکوي هغه وي ګډ او چیلی او سپی وی دا یو شان لنګېږي ګډه چیلی چې لنګه شي نو یا یو بچی راوړي یا دوه دونه زیات نه کله کله زیات شي ګڼي دونه زیات نه او سپی چې لنګه شي نو درزن خواړو چې ته تلي نه دی او کله پکې د دې نه ور وړو نو پیداوار د سپو زیات دی د ګډو چیلو موده د لنګانې یو عمره ده او ګډه چیلی الالیږي او سپي نه الالیږي ګډه چیلی ګورې په حج کې څونه الالیږي په لکونو په ودونو کې څومره الالیږي او دا قسامان یې څومره الالیږي او دلته خو یې رواج نشته په بار ملکونو کې خو بې د ګډ چیلي غوښې نه بل څوک خوري نه ازبکستان ته تلم هلته صرف د اسونو غوښه خلک خوري دا غوا خوري خو کمه زیاتتر د ګډانو غوښه استعمالېږي مصر کې زیاتتر د ګډانو غوښه استعمالېږي او په دې متحده عرب امارات کې وګورئ د غوا غوښه میلاویږي خو کمه د ګډانو چیلو ډېره زیاته استعمالېږي څونه حلالیږي نو پیداوار د سپو ډېر دی
حلالیږي نه د ګډو چیلو د هغې په نسبت کم دی او څونه حلالیږي او بیا مولانا روم صاحب وایي د سپوره مه بلې چې ته نه لیدلې ټول مردان کې چې راغونډ کې نو دومره سپیتې نه جوړېږي لکه ګډې چیلې چې په دې یو دغه کې څومره ولاړي ګاړه کې او په دې بانډو کې او په غرونو کې هر چا کره ګډې وي رمې یې ګرځي وایي دا ولې وایي دا د سبا برکت دی وی سپې ټوله شپه غپ غپ کوي منډې وایي او چې پېشمني شي نو دی ودي او ګډه د شپې په اول حصه کې ودی او چې پېشمني شي نو دا ویښی وی دا د سبا برکت دی چې خدای د سپو نسل ختم کړی دی او د ګډو چې نو نسل خدای زیات کړی دی حضور پاک فرمایي دا اوره ما نه ډېر خلک تپوس کې یاره رزق کې برکت نشته ډېرې ګټو خو برکت نشته سکون نشته اطمینان نشته څوک وایي دکان تجارت میں نه چلېږي رسول الله مبارک ګوره د سنتو عمل کوي څه به ټیکي دعا یې کړې ده اللهم بارک لامتی فی بکورها یا الله زما امت چې صبح سویره سار وختي کم کار کوي ته پکې ولا برکت واچي موږ سار وختي نه پاسو ډېر خلک چې مونځ هم نه کوي په لس یولس بجې راپاسي او ډېر داسې خلک چې سار مونځ وکړي نو بیا وده شي نو لس یولس بجې راپاسي ولې ځکه ټوله شپه په حجرو کې تېره کړي ټوله شپه په ګپو شپو تېره کړي او نن سبا ټوله شپه په نیټونو کې تېره کړي نو برکت ختم شي ځان له یو معمول جوړ کړو ماسخوتن وختي وده کېږي مونځ د ماسخوتن چې وکړې بس وده کېږي او پېشمني وختي پاسه الله رضا کې تهجد کوي په دې الله ډېر خوشحالېږي 2 رکعاته نه 2 رکعاتو پورې کولی شي او سار چې مونځ کې موده کېږي قرآن شریف راواله لږ تلاوت وکړې او زه خپل دکان له دکان دی کولام ته ګوره چې خدای پاک پکې برکت اچوي که نه اچوي ماشومان هم خوب سره سار مه بلده د سار د مانځه نه پس خوب علما وایي مکروه هم دی ګوره مازدیګر نه پس او سار نه پس او زموږ خبره ټوله الاوړې ده زه وستلی وم د اماراتو په دوره باندې هلته ټول سیسټم بدل دی 11 بجې خلک پاسي ناشته کوي او د ماسخوتن په 1 بجه او په 12 بجې اوده کېږي بلکې دغه وخت روټۍ وخوري 12 بجې 11 بجې روټۍ وخوري نو بیا ناستې ګپې شپې لګوي نو پېشمني په 3 بجې اوده شي نو سار منځار تباه شو 11 بجې پاس دا د خلکو معمول دی اوس انګریزانو سیسټم ورو بدل کړ ما اورېدل چې انګریزانو ملکونو کې هغوی سیسټم بدل کړ چې ماسخوتن فورا اوده کېږي او سار پاسه لیکن زمون سیسټم د پیغمبر دا طریقې نه مخالف روان دی نو اعوذ برب الفلق پناه نیسم په رب د سبا من شر ما خلق د شر د هغه څیزونو نه چې الله پیدا کړي دي د کل مخلوق د شر نه پناه نیسم دې نه معلومه شوه چې د کل مخلوق شر د الله په قبضه قدرت کې دی او د مخلوق د شر نه به الله بچ کوي وایي یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو چې الله راته ضرر ورسوي رسول لرکوونکی الله دی ګورې وان یریدک بخیر او که الله راته خیر رسول غواړي فلا کاشف له فلا ان یریدک بخیر فلا راد لفضله د خدای خیر څوک نشي رد کولی ومن شر غاسق نو پناه نیسم د شر د تیارې شپې نه غاسق ډکه شپې ته وایي غسق عربی کې ډکوالی ته وایي وقوف داخلېدو ته وایي چې تیارې یې په ګوټ ګوټ کې داخله شي د شر د لیل غاسق د تیارې د ډکې شپې نه اذا وقبه چې تیارې یې ګوټ ګوټ کې داخله شي یا تیاره خوره شي د دې تخصیص ځکه کوي چې عموما غل ډاکو سکیمر سازشي جادوګر د شپې په تیاره کې په سړي نقصان رسوي ومن شر النفاثات او پناه نیسم د الله په ذات د شر د هغې نفسونو نه چې پوکي وي په غوټو کې چونکې د سحر دم دی او ساحران په تارونو کې په غوټو کې پوکي وي او د شیطان دپاره هم دم دی رسول الله مبارک فرمایي چې شیطان څه تارونه راوړي د انسان د سټ سره یې کېږي او د هغې له غوټې ورکوي او وی علیک لیل طویل فرق الدم پی اچي او پناه نیسم د شر د حاسد کینهګر نه اذا حسده چې کله کینه راښکاره کړي د دې سحر کوډې بنا په حسد وضع کې را دې تخصیص وکړو حسد څه ته وایي دې راته پښتو کې وایم حسد دې ته وایي چې یو سړي له خدای علم ورکړو
حسن یې ورکړ بچي ورکړل مال یې ورکړ او ته وې دا ولې دا ډېر خطرناک جرم دی دا تا په خدای پاک اعتراض وکړ ځکه دا مال دولت حسن جمال بچی عزت خو خدای ورکړی دی او ته وې دا ولې نو خدای ته ناپویه وې بدبخته تا خو ځان د خدای نه پوه وګاڼه خدای ته دې بې انصافه وې او خدای پاک په عمل د اعتراض وکړه سوال دې پې اوچت کړه دا ډېر خطرناک شی دی حسد به نه کوئ رسول الله مبارک فرمایي وی په لیلة القدر کې یو خاص ټیم دی چې الله د هر چا دعا قبلوي لیکن د کینهګر دعا په هغه وخت کې خدای نه قبلوي او د عرفات په میدان کې خدای پاک ټول مسلمانانو بخي نو پکې ګناهګاري نو الله وی دا مې مو بخل نو فرشتې ورته وي د الله رسول پلان کې خو ګناهګار دی دا دی وی یاره وي د دې نورو د مخه مې دا مو بخل لیکن چې د چا په زړه کې مسلمان ته حسدي نو هغه د عرفات په میدان کې خدای نه بخي دومره خطرناک شی دی او یو پسخېدل دی عربی کې غبطه ورته وایي هغه خیر دی پخو کې ښه ده لکه یو سړي ته چې خدای مال ورکړي او په جومات پې جوړ کړي دی وایي یاره که داسې مال زمان وی نو ما به هم دا چل کړی وی د هغه ته پسخېږي دا ده چې د هغه ني که دا وایي چې دا مال دی نه وی نو ښه به وه نو دا حسد شو چې وایي د ده د خدای نصیب کې خو مواله خدای راکړه زه به هم داسې کوم نو که دا په نیکۍ کې کوې نو ثواب دی پکې او که په ګناه کې کوې لکه یو سړي اواز د خشترې سندرې په وایي او ته وایې که زما داسې اواز وي ما هم پې سندرې وې نو دا بیا ګناه شو قل اوه ای محبوب اعوذ پناه نیسم برب الناس په رب د انسانانو ملک الناس په بادشاه د انسانانو اله الناس په معبود د انسانانو د دې ټول انسانیت رب څوک دی الله دی رب په معنا د مربي دی مربي پالونکي ته وایي او زمونږ عرب وایي رب دې ته وایي چې یو شي له تدریجا ترقي ورکوي انسان د مور په ګېډه کې یو نطفه وه د هغې نه خدای د وینې لوتله پیدا کړه هغې نه خدای پاک د غوښې ټوکړه پیدا کړه هغې کې خدای ساه واچوله او ښکلې شکل وله خدای ورکړه او په کومه طریقې د مور د ګېډې نه بار راوایسته دې ته رب وایي او بیا چې ماشومې نو بیا ورو د ګرځېدو چل ورته وښایي د خوراک چل ورته وښایي بیا ورته د خبرو چل وښایي دې ته رب وایي دا د مور په ګېډه کې دا ښکلې ماشوم چا پیدا کړی دی دا هغه ذات پیدا کړه چې هغه ته رب الناس وایي ما یو ځل یو بیان کو دی نوښار کې ما ته چا ویلي جومات صاحب ډاکټر دی وی هغه ډاکټر وایي چې دا خلکو له مونږ له راشي نو وی ما له علاج وکړه نو وی زه وله ګولی ورکړم دارو جوړ شي نو وی علاج وله زه وکړم وی بیا وایي چې خدای جوړ کړم هلکه چې خدای جوړولې ما له زله راتلې دهري غوندې خدای نه منه ما زما د اواز اوري که نه یو خوا کې دی نو ما خو د ډاکټر نوم وانه غېسته خو په رموز کې مې پوه ما یې ډاکټر صاحب ډاکټر نوم یې نه واغېسته عامه خبره مې کړه تاسو ته مې چې ته وې چې دا خدای ما جوړ کړو نو ستا له دا دماغ چا درکړی دی او دا کم مریض باندې چې په نبض لاس ایږدی دا چا درکړی دا لاس دا سترګې چا درکړی دی او دا پویه چا درکړه چې دا د مریض پویه پې معلومې او دا دارو چې د کومو څیزونو نه جوړېږي هغه بوډي چا پیدا کړی او تا چې دارو ولیکل او دې سړي وخوړل دې خېټې ته لاړل نو تا ورپسې اندرپایه کوزه کړی دا ګولی په دې وجود کې چا تقسیم کړی دا ګولی کې خو بلا اجزا دي دا په وینه کې جذب شي او د بیمارۍ ځای ته خدای رسوي دا چا کړی یو ځل یو میډیکل کالج ته چا بوتلی نو ما ته یې بیان وکړ نو په لاره چې زه تلم نو ما وی زه به دې خلکو ته په اخلاقو بیان کوم نو بیا مې یو آیت ته ذهن لاړ قرآن شریف کې یو آیت دی وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا فدې آیت په بحث وکړو
ټول ډاکټرانو پروفیسرانو د فاینل ایئر د دې سټوډنټانو ټولې خبرې ما وکړې وایي د مور په ګېډه کې ګوره د ماشوم 40 ورځې دا نطفه وه 40 ورځې لوتله وه 40 ورځې د غوښې ټوټله وه د 120 دن پس پکې خدای هغه عرفي ساه واچوله بیا د دې نوم په ذریعه باندې د دې مور نه وینه روانه ده دې ماشوم ته رسي هغه وینه د ماشوم په رګونو کې ګرځي د دې وینې نه څه جوړېږي د دې وینې نه هډوکي هم جوړېږي خو کوم ځای کې چې کوم ځای الله مقرر کړی دی د هغې نه هغه ذرات د کیلشیم وغیره جدا کېږي په یو پیپدار سره باندې نو هډوکي ته خپل ځای کې جوړېږي غوښه د نورو اجزاو نه جوړېږي غوښه بل ځای جوړېږي سرمن بل ځای جوړېږي د هغې خپل اجزا دي په دې سر د ماشوم ویښته دي هغې له خپل اجزا روان دي هغې نه جوړېږي د ماشوم سترګو کې په زرګونه څیزونه دي دا تور او دا سپین او دا زیړ او دا په زرګونو څیزونه دي هغې له خپل اجزا روان دي ته هغه هلته جوړېږي په زرګونو نه په کروڑونو رګونه دي څه نري او څه غټ هغې له خپل اجزا روان دي هغه هلته جوړېږي زړه د بل شي نه جوړېږي هغه له خپل شی روان دی اینه د بل شي نه جوړېږي هغې ته خپل شی روان دی ګرده د بل شي نه جوړېږي هغې ته بل شی روان دی نوک د بل شي نه جوړېږي هغې ته خپل دا د وینې نه دا په کروڑونو څیزونه جدا کوي او خپل ځای له رسونکي ذات څوک دی الله د اتفاقیاتو کې جوړېږي دا خو وینه یو وینه روانه ده دې کې په اربونو په کروڑ په اربونو څیزونه دي دا ډاکټرانو خو لږ څیزونه معلوم کړي دا کیلشیم خو بلا قسمونه دي یو قسم نه نوک جوړېږي د بل شي نه هډوکي جوړېږي بل شي نه غاښ جوړېږي د کیلشیم بلا قسمونه دي دا ویټامنس خو صرف دوی دا لږ معلوم کړي دي ویټامن A او B او دا 12 وغیره پورې دا خو په زرګونو ویټامنس دي او دوی وایي دا ویټامن C دی دا ویټامن C بلا قسمونه لري دوی ته اوس هم ډاکټرانو ما د دوی کتابونه کتلي دي چې اوس هم د الله تعالی چې په دې وینه کې د انسان د طاقت کم اجزا پیدا کړي دي او مدافعتي کم قوتونه هغې ته اوس هم نه یو رسېدلي ډېرې بیمارۍ چې دوی سره علاج نشته پته ورته نه لګي چې دا بیماري څه شی دی علاج نشته نن د کینسر علاج دوی سره نشته فرسټ سټیج کې که ورغلې نو علاج بدلو کې او سیکنډ او تھرډ او فورث سټیج ته چې ورسېدي بیا ورسره علاج نشته ولې پته ورته نه لګي دا شی خور شوی دی څنګه یې کنټرول کړو پته نه لګي دا خو د الله نظام دی زما وروڼو الله هر بیماری له شفا پیدا کړې ده خو بعد انسان دماغ ورته ورسېږي د بعد انسان ونه رسېږي دې وینه کې اکسیجن ورسېدي وجود ته روان دی هغه اکسیجن کې استعمال شي کاربن ډای اکساید ګیس سے جوړ شي ام مهلک ته الله روباسي تاسو الله نظام دی پوزه ولا جوړي سترګې ولا جوړي غوګونه ولا جوړي د غوږ پرده ولا جوړي اعصاب ولا جوړي د ټلیفون نظام چې په وجود کې د دلته نو کارو لګي دماغ ته فورن پته ولګي د زړه حرکت د ارث پیدا کوي رب العالمین په دې وجود کې دنه نو چې ما دا باس وکړو بیا غوي سوالونه کوي یو ډاکټر ما نه بیا تاسو ته پینټ شارټ کې ټایم یې چولې و او کلین شی و مکمل ما ته چې مولانا صاحب دا تا زموږ د کتاب نه وي که خپل کتاب نه دی وي ما استاسو کتاب نه کتلې دی خو زیات د قرآن شریف نه مې و آیات د قرآن شریف او د پیغمبر مبارک حدیث مې راته وي چې څلوېښت ورځې علاقه بیا څلوېښت ورځې نطفه وي دا پیغمبر مبارک ویلي دی یو چای و ټي بریک والته چای باندې کېناستو ما ته یې خبره نه پټوم وي زه تر ننه پورې دهري ما خدای نه منم ما خدای نه منم نن چې مې ستا دا بیان واورېدو نو په دې زه مسلمانېږم خدای منم مونږ اپریشن کوو نو مونږ معلومات کوو مونږ الټراساؤنډ باندې معلومات کوو مونږ په حیواناتو تجربې کوو مونږ معلومات کوو 1400 کاله مخکې یو شخصیت تیر شوی دی نه الټراساؤنډ یې کړی نه اپریشن کړی دی نه په حیواناتو تجربې کړي دي او چې سی ویلي دي نو ویښته برابر فرق نه لري ټیک ټاک یې ویلي دي دا چا ورته ویلي دي خو معلومیږي دا چې د دننه نه یو ذات خبر دی هغه پوه کړی دی هغه ذات ته الله وایي زه درته ځکه نوم نه علمه چې ما چونکې زړه خبره ورپسې وکړه نو ستاسو ذهن کې تاسو بیا وپېژنئ ډېر لوی ډاکټر دی نیم عمر پریون کې وي نیم عمر
ما ته وی څو کما ما تبلیغ لاله وی ښه بس نن نه پس ګرم پیټ شرټ هم ختم او زه به تبلیغ لازم اوس نیم عمر پریوڼ کې ناست دی او نیم عمر دا په خپل کلینیک کې ناست دی او ما سره کله رابطه کې مولانا صاحب دا ټول ستا برکت دی چې ستا بیان مې ویل زه ویم دهري ما خدای نه منم اوس خلکو ته وایي چې څوک خدای نه مني را دي چې دې ورته ثابت کړم دا خو د الله لوی نظام دی زمارو دا ماشوم چې پیدا شو نو دی د مور سینې ته خلو رسوي دا د راښکلو چل ورته څوک ښایي دغه سکول کالج کې سبق نه دی ویلی او دا پیچ چې خېټې ته لاړ شي د ماشوم دنه متیازې جوړېږي د مور ګېډه کې هم د ته خوراک رسېده خو متیازې نه وی لوی اودسماتې نو باقاعده لګیا دی د ته خوراک رسېږي د نشونما کېږي اودسماتې نشته ولې هلته انتظام نشته جړا نشته که نهه نیمې میاشتې پس پیدا شو بیا د مور خېټه کې جړا نشته او که په اته میاشتې پس پیدا شو د مور د ګېډې نه ووت نو متیازې هم کوي او جاړي خېټه کې چې کم کار نه کېدو والا دی هغه خدای نه کوي اوبو کې پروت دی په اوبو کې د مور په ګېډه کې ځکه نو اوبو کې ته لږه غوښه کېده په ګرمۍ کې او په یخنۍ کې دته هغه مخصوص ټمپریچر رسېږي چې ته په سخت اوړي کې چا د مور خېټې ته به بوځی نه دی وایي سخته ګرمي ده خو ماشوم له چې کم ټمپریچر دی به خامخا رسېږي او سخته جمع دی د مور خېټه کې ته هیټر ته نه ده نیولې هغه ته به هغه خپل ټمپریچر پوره خدای پاک رسوي د مور به ګرمي کې ګرمۍ نه به مري لیکن ماشوم به د ګرمۍ نه مري هغه له به خدای رسوي د مور به یخني کې ګړګوزې به وایي ماشوم ته به خپل ټمپریچر خدای پاک رسوي قسم په خدای د الله ډېر لوی قدرت او طاقت دی الله د هر څه نه خبردار دی دغه ذات ته رب الناس وایي ملک الناس بادشاه د انسانانو حقیقي بادشاه هغه ذات دی ګوره دا د دنیا په څه بادشاه نه نن بادشاه دی سبا جیل کې پروت دی نن بادشاه دی او سبا پولیس سره په حوالات کې پروت دی حقیقی بادشاہ چې په دنیا هم ده او په آخرت هم ده جنت کې او دوزخ کې هم بادشاہي ده او په قبر کې هم پتا بادشاہي ده او د قیامت په میدان کې هم بادشاہي ده هغه الله والا ذات دی بل نه نه والا مرګ راځي او نه بیماري او نه ستړی راځي نه د چا نه یریږي او نه د چا نه دباویږي نه چاته محتاج دی معبود د انسانانو دی د عبادت لایق دی دا تندې چې مونږ لګو نو چاته به لګو وایه الله ته بل چاته به نه لګي او قبل چاته دا تندې په ځمکه ولګو نو مشرک او کافر شوی الله وی زه خدای ام بل خدای نه دی الله دی رب الناس درې ځله ذکر شو ناس اشرف المخلوقات دی یا ماشومان ځوانان او بوډاګان او پناه نیسم من شر الوسواس په معنا د موسوس دی د شر د هغه شیطان نه چې هغه وسوسې چې د خلکو په سینو وسواس وسوسه شیطان اچي دلته د انسان زړه ته شیطان ناست دی او ته مه کوو دا نیکي د مړه مونځه به بیا لاړ شي مړه ماسخوتن به وکړي مړه دا حرام وخوره مړه دې ښځې ته وګوره مړه دا موبایل راواله ته غوندې پکې څه تصویرونه فلمونه وګوره که نه دا دلته اچي حضور پاک فرمایي دلته دې زړه ته یو خوا فرشته ناسته را فرشته ورته ناسته را او ورته نیکي ورچوي بل خوا شیطان ناست دی هغه ورته ګناه ورچوي دوه زړونه نه دي زړه یو دی خو الله دم ښیي که ته وایې دې زړه ته پټ ناست دی نه به څنګه ځان بچ کوم نو الله وی الخناس پټېدونکی دی رستو کېدونکی دی پس د الله په ذکر ان کید الشیطان کان ضعیفا رسول الله مبارک فرمایي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم شیطان د بنی آدم په دې زړه ګونټې ماتې کړي اذا غفل وسوسه چې د خدای نه غافلي وسوسې ورته اچوي و اذا ذکر الله خنسا چې خدای یاد کی بیا تختی آسان دمې دی الذي يوسوس في صدور الناس او دا شیطان هغه څوک دی چې وسوسه کوي د خلکو په سینو کې یعنې پړونو کې من الجنة والناس دوه دي ښه یو د پیري د ذات نه دی هغه شیطان او د هغه اولاد دی او یو د انسان د ذات نه دی انسانان وسوسې نه اچوي څوک به راته وایي مړه خدای نشته څوک به راته وایي مړه پیغمبر نشته څوک وایي مړه دا دین غلط دی څوک به راته یو څه وایي څوک به راته بل څه وایي څوک به راته څومره خلک لګیا دي څوک قادیانان کوي څوک پرویزیان کوي
انخته دي خلق د پیسو د پاره انسانی شیطان هم او جنی شیطان هم تب گناہ تا راکاگی راځه مړه چکر لګو چته دومره مری ته دوی سیل بکو کپو لګو اب دې اخوا بوز دا بل برتوی مړه چې درس تلار شو دا د الله را طرف نشو راځه مړه تبلیغ لزو راځه مړه ذکر مجلس کې کینو راځه مړه مولا صاحب تقریر کې به وورو الکه ناتخوانی کېږي لګ وورو د پیغمبر صفت به وورو یره ختم نبوت جلسه دا غیله بلار شو به وورو دا د الله را طرف نشو راځه مړه فلم له بلار شو سینما له بلار شو چکر به ولګو دا د شیطان د بندر طرف نشو ډېر خطرناک شی دی او بعد انسان هم شیطان دی دو پړیقه یو ته یو سوی بل ته بل سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامت لسان من نار څوک چې په دنیا کې دو پړیقه یو ته یو سوی بل ته بل سوی د قیامت پر ورځ به په خوله کې د اور جبه تاویږي راتاویږي دا يدخل الجنة قطات اينما منشغل الخور بجنت ندي الا بزي چې په دوزخ کې وډبای د دې دوه سورتونو مختصر غونډه ترجمه مې درته وکړه مختصر دا طالبانو دې خبره مې ته وکړه خدا یو خبره په ذهن کې ټوله چوي ان شاء الله العزيز چې یو به تفسیر او ترجمه کا خیر کوشش کوي چې دوباره شروع کړي یو داو کې ټول مرګري او دویم داو کې چې دا سورتونه وای او پزان بالا سونو چوپ کوي پزان راکاږي کوي به ان شاء الله نن بس او بلدادي بلک د قران شریف تلاوت ورونو کوي سار یا ماسختن یو پاو کوي چې ډیر نشه کولی یو دو پانی کوي یو دو صفې کوي خو خامخا د قران شریف تلاوت کوي بلک ذکر کوي او دا موبایل غلط مې استعمالوي موبایل خدا پاره استعمال کې دا علماء درسونه پکې واچوي تقریرونه بیانونه پکې واچوي غواوره الله ته توجه ورکړي الله له توجه ورکړي نیکو طرف ته توجه تبلیغ دعوت او تبلیغ سره خپل نسبت قائم کې خدای پاک بر الله خیر او برکت درکړي ان شاء الله العزيز چې کوم دې بیان کېږي د دین ناس ته تکوي پاسه ته ما لګ اوره کوم دې د فضائل اعمال یا علما دلته بیان کوي هغه اوره نیکانو مجلس ذاکرین و ذکر مجلسی هغه کې کېنه د ذکر د دنیا د زندگی روانه ده دا پته کې قسم په خدای دی یو سکند پسې به موږ ارمان کو ګوته به مروړو خدا بر الله پلاس نه راځي شیطان هم موږ نه پری او موږ پسې انخته دي او پیغمبر مبارک را ته خدای په قدم خولې کې د خدای په ذکر دی تختی چې کله شیطان وسوسه راشي ذکر کوي ټول سار وختي سلورمه کلمه سل پیری وایي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سل پیری نو په دغه ورځ به تاسو د وسوسو د شیطان نه خلاص شئ بعض خلک د وسوسې بیماران د وسوسو نو بالکل خلاص شئ سل پیری سار سلورمه کلمه وای او نیکو ته هم په دغه ورځ توجه د نور ورځو په نسبت ډېرې که خیر ان شاء الله خو به ان شاء الله کنه په دې خبرو اکتفا وکړو دعا وکړئ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين مولانا صاحب ته دعا وکړئ مولانا اشفاق صاحب ته د په عمر کې علم کې دینی خدماتو کې الله مزید برکات واچي الله ته د فتنو آفات او مصیبتونو په امن کې وساتي چې څومره د درس شرکا دي خدای د قرآن شریف د ترجمې کې کم اجرونه ثوابونه دې نصیب کړي خدای چې څومره دوستان نن راغلل د جمعات کې کېناستل دا درس یې واورېد خدای د ټولو د خیر او د برکت ژوند نصیب کړي یا الله ته زموږ نه راضي شي الله د رسول الله مبارک د سنت هم تابعدار کړي خدای د غمونو او د فتنو نه په امن کې وساتي الله چې کوم مشران وفات شوي دي د ټولو مغفرت نصیب کړي کوم وروڼه وفات شوي دي الله ته مغفرت نصیب کړي چې کوم بیماران دي په دې مجلس کې یا په کورونو کې الله روغ صحتونو شفا والا ورکړي که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي زموږ د حلال او فراخ روزي نصیب کړي الله زموږ ستا په ذات باور ده په ذات م اعتماد دی الله ته زموږ مل شي خدای زموږ حفاظت وکړي الله موږ سره نصرت وکړي خدای د حاسدینو د حسد نه مو ساتي د شریانو د شر نه مو ساتي د کوډګرو د کوډو نه مو ساتي د بدنظرو د بدنظرو نه مو ساتي د سکیمرو سازشیانو د سکیمونو او سازشونو نه سره د بالا بچه په امن او امان کې وساتي الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او تابعدارم کې الله چې موږ شیطان او نفس هم را خطا کړیو الله موږ
تا ته توبه وباسو مونږ معاف کې خدایا زمونږ ګناهونه معاف کې الله زمونږ ګناهونه معاف کې یا الله د نیکو اعمالو توفیق راکې خدای د ګناه نه رالړه تور کې خدای بچیم کامیاب کې الله بچیم کامیاب کې الله بچیم کامیاب کې الله زمونږ د خیر او د برکت ژوند نصیب کې بچیم د لوفرو د ژوند پروردګار او ساتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کې د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر بم نصیب کې خدای په دې ټوله محله او په دې علاقه د خپلو رحمتونو باران نازل کې د دې جومات ټول مقتدیان خدای په دې جومات کې په اتفاق ولري ټول اتفاق نصیب کې چې کوم کاروباري دوستان دي خدای کاروبارونو کې برکات واچي د حلال او فراخ روزي ورکړي چې کوم نوکری کوي خدای هغې تنخواګانو کې برکات واچي چې کوم بچي سبقونه وای الله په ښو نمبر وي کامیاب کې په سبقونو کې کامیاب کې او خدای ورسره دینداره کې زموږ منځونه زموږ روژې زموږ صدقې قبولې کې زموږ د زنانو په سرونو الله د حیا او د پردې سادن واچي د رسوایۍ او د بېعزته ژوند خدای په امن او امان کې وساتي د قرآن شریف د درس خدای ثوابونه د ټولو دوستانو زموږ د ټولو نصیب کې خدای د رسول الله مبارک په طریقه عمل نصیب کې دعا وکړئ چې څومره بیماران دي زموږ د محمد حسین حاجي صاحب یو زوی دی مهران الک بیمار دعا ورته وکړه چې الله ولا شفا ورکړي الله روغ صحت ورکړي نور چې څومره بیماران دي زموږ د محمد شاه حاجي صاحب دی والد صاحب ته دعا وکړه چې الله روغ صحت ورکړي ستاسو چې څومره بیماران دي زموږ د جبار حاجي صاحب والده بیماره ده الله دې روغ صحت ورکړي څومره بیماران دي ستاسو مشران به عابد علي بیمار دی دعا ورته وکړئ چې الله ولا روغ صحت ورکړي شفا ورکړي نور چې څومره مریضان دي الله ته معلوم دي د دې ملګرو په اړه کې چې څومره مریضان دي او دوی ته معلوم دي خدای ته ولا شفا ورکړي الله روغ صحتونه ورکړي الله چې د چا بچي نه نارینه اولاد ولا ورکړي که د چا وي خو نارینه نه نارینه اولاد ورکړي کومو هلکانو رشتې نشته خدای صالحه دینداره رشتې ورکړي د کومو جنکو چې رشتې نشته خدای صالحه دینداره خاوندان ورکړي الله چې د چا په کورونو کې اختلافي پروغې بدل کې چا یو بل سره رواني دشمنۍ بغضونه حسدونه پروردګاره زړونه د مسلمان ستا په لاس کې د خدای پروغې بدل کې الله ته زمونږ نه راضي شي د قبر د عذاب نه مو ساتې د ځنکدن د سختو نه مو ساتې خدای د قیامت دروازې را سختو نه مو ساتې په پل صراط هم تلل اسان کې او د حضور پاک سره مو جنت ته بوتلی کې یا الله که زمونږ نه څه تقصیرات غلطۍ ګناهونه شوي د ترجمې ختم د طاعت دعا قبلې خدای هغه تقصیرات ګناهونه زمونږ معاف کې الله معاف کې او د نیکو اعمالو توفیق راکړي او بچیم ټول سره د دوستانو د لوفرو د ژوند نه محفوظ کې مولانا صاحب ته بیا دعا وکړئ چې خدای پاک دله ډېر خیر او برکت ورکړي الله د فتنو آفتونو نه وساتي الله په ژوند کې په رزق په مال اولاد کې برکات واچوي الله ولا ډېر خیر او ډېرې خوشحالۍ ورکړي ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين.